غوخه او روټي اسمان نه په دسترخوان کې به دوی ته راکوشو او دوی ته شرایط دا کې خودل شو چې بس راشي خوراک کوي او بس سبا د پر ذخیره کوي ما او چونکه انسان حریص وي او سرنګي چې زموږ استادو د معاشري حالت دی چې هر کس دا کوشش کوي چې راتلونکي 10-12 نسل پورې هغوی د پاره ذخیره اندوزي وکړي او دا هغه ذخیره اندوزي د پاره خپل موجوده ژوند هغه موږ راتنګو د ژوند نه لطف او خوند او لذت نشو غشتي دغه حرص د وجه نه هغوی هم حرص وکړو دغه نصارو حرص وکړو او سبا د پاره چې پټه پټه باندې ذخیره کول شروع کړه. سورة المائدة آیت نمبر 114. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. تیرو آیتون مبارکون حضرت عیسی علیہ السلام ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائے چھ روز محشر با تمام انبیاء کرام اللہ جل شانہ را جمع کی او داغوینا داغوی دا امتون بارکی با تپوسونا کئی چستاسو امتونو استاسو دا دعوت سے جواب درکڑے و تاسو تا بیا مثال په تور باندې حضرت عیسی علیه السلام سره د الله تبارک وتعالى چې کوم سوال او جواب کیږي دا غي ذکر فرمایل. حضرت عیسی علیه السلام ته الله جل شانه د خپل نعمتونو ذکر به فرمایي اته لوی لوی انعامات چې کوم الله جل شانه حضرت عیسی علیه السلام باندې کړو هغه دا چې د کتاب علم د تورات د انجیل پوها حکمت او دانایی او دغسی خپل دم سره پیدایشي وړوند هغه کول بنا کول برګي مرض هغه د دم په ذریعہ باندې خکول او دغسی مرده په قبر باندې ودردل قم باذن الله سره اگر پاسول دغه شان د يهوديانو چې کوم حمله حضرت عیسی علیه السلام باندې کړو داغینا محفوظ او بچ ساتل اسمان طرف ته محفوظ او چتول او دغسی د حضرت عیسی علیه السلام د مرګرو د حواریینو پزړونو کې د ایمان توفیق اچول د ایمان مینا او محبت دا غوی پزړونو کې اچول دا ټول د حضرت عیسی علیه السلام باندې اته لوی نعمتونه او انعامات د الله جل شانه. بیا د قوم د طرف نه حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام نه مطالبه وشوه چې موږ لره یو دسترخوان پکار دی چې پاغي کې بهترین قسم خوراک هغه لګیدلی وي تیار د اسمان نه راکوزیږي. حضرت عیسی علیه السلام دوی منو فرمایل چې تاسو د الله نه ویریږئ د الله تبارک وتعالى نه داسې بهودا مطالبه او داسې سوال په ما باندې مکوئ. قوم د طرف نه جواب ملو شو چې زموږ مقصد هغه
دا چې مونږه زړونه په دې سره نور مطمئن شي او دا معجزه مونږ په خپل سترګو باندې کتل غواړو چې مونږ نه رسو کم خلق راځي هغوی د پاره به مونږ شاهدان او ګواهان جوړ شو او ستا په صداقت باندې هم زمونږ یقین مزید پخته شي ظاهري طور باندې داسې دلایل حضرت عیسی علیه السلام ته دوی وړاندې کړل چې عیسی علیه السلام د هغې دپاره دعا وغوښتل نننی آیتونو مبارکو کې د هغه دعا ذکر دی قال عیسی ابن مریم ویل عیسی زوی د مریم اللهم ربنا اے الله رب زمونږه انزل علینا نازل کړه په مونږ باندې مائدة من السماء دسترخوان د اسمان نه تكون لنا چې وی مونږ لا عیدا لاولنا اختر زمونږ د مخکینو زمونږ لره واخرنا او رسلونو زمونږ لره یا الله داسې دسترخوان نازل کړه د اسمان نه چې هغه مونږ د پاره او زمونږ نه رستو راتلونکي خلکو د پاره د خوشحالۍ ذریعه جوړه شي وآیة منک او ستا د طرف نه نښه به وي ستا د طرف نه ورزقنا او رزق راکړې مونږ ته وانت خیر الرازقین او تی غوره د رزق ورکوونکو نه عیسی علیه السلام په دې دعا کې یو خودی خبرې طرف ته اشاره ده چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی نه د رزق سوال کوي چې څوک د رزق سوال کوي نو هغه د الله زوی نشي کېدی نعوذ بالله څرنګه چې دوی وی چې وقالت النصارى مسیح ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی چې څوک د رزق نوړې د پاره د الله تبارک وتعالی د ذات محتاج وي هغه د الله زوی نشي کېدی او دغه سي دوی وی چې ان الله ثالث ثلاثه یوې ډلې د نصارو وی چې عیسی علیه السلام بی مریم او الله تعالی په دې درې وانو کې بس یو خدای دی نعوذ بالله او دغه سي د حضرت عیسی علیه السلام دعا د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې د ټولو نه بهترین رزق ورکول والا رازق هغه دی الله تبارک وتعالی او فرمایل قال الله فرمایل الله جل شانه انی منزلها علیکم یقینا زلګون کې امداغي تاسو ته فمن یکفر بعد منکم نو چا چې کفر وکړو رستو د دینه د تاسو نه فإني أعذبه یقینا زب عذاب ورکړم هغه ته عذابا داسې عذاب لا أعذبه چې نه به ورکړي ما احدا داسې عذاب اچاته من العالمین د خلقنا داسې دردناک عذاب به تاسو ته ملاویږي چې په دنیا کې به داسې عذاب چاته نوی ملو شي دغه سي مشرکین مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مطالبه کړې و چې د صفا د غونډې دا د سرو زرو جوړ شي د صفا د غونډې چې د سرو زرو جوړ شي نو مونږ به ستا رسالت ومنو تا باندې به ایمان ورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په فرمایش باندې دعا ونه فرمایل حالانکه نبی رسول الله والسلام په دعاګانې غوښتل او د دنیا طلب کولې جبرئیل امین علیه السلام ورته راغی چې رب کائنات وایي کستا خوښي دا غرونه دا به د سرو زرو شي تا سره به خوا کې رواني نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي اللهم لا عيش الا العيش الاخره ای الله د آخرت عيش او عشرت ما دراږي د دنیا عيش او عشرت او سہولیات دا مینه د پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان د پاره د خپل اولاد د پاره د خپل اهل بیت د پاره د الله تبارک وتعالى نه د رزق د محدود والی سوال کوي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اے الله زما د اهل بیت زما د اولاد رزق هغه محدود کی دې لپاره چې کله انسان د رزق وسعت او فراخي تراشي نو ډېر کم خلق هغه د الله تبارک وتعالى د عبادت حق ادا کوي او ډېر کم خلق وقلیل من عبادی الشکور
ډیر کم خلک چې د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کوي نو چې کله د الله تبارک وتعالى د نعمتونو ناقدری او ناشکری او انسان کوي نو دا د لپاره د ذلت او د رسوایی او د زوال ذریعہ جوړي ځکه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید د الله تبارک وتعالى قانون د نعمتونو په باب کې دا چې د نعمت شکر ادا شنو غزياتي ناشکری وشي نو د عذاب مستحق وګرځي بنده نو لہذا د رزق فراخي دا هم یو ډېر لوی ازمایش دی ډېر لوی امتحان دی الله تبارک وتعالى چې چاته مالی وسعت او فراخي ورکی نو داغه په مال کې د غرباو د مساکینو د یتیمانانو د کندو د مسافرو او دغه سي د ګوانډیانو د اهل عیال د متعلقین او د ټول حقوق هغه سره تړل شي نو ډېر کم خلک داسې وي چې هغه دغه مال حق ادا کوي نو چونکه انما اموالکم واولادکم فتنه دا مال اولاد دا فتنه دا ازمایش دی امتحان دی ډیر کم خلق په دې امتحان کې چې دی هغه پاس کیږي د خپل مال صحیح طریقې سره زکات ادا کول د خپل مال سره سخاوت کول د خپل مال د اسراف نه بچ کول نو دا ټول د مال سره تړل شوی هغه ازمایشونه او هغه فتنې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د هر امت د پاره یو فتنه وي او وفتنه امتي المال زما د امت فتنه هغه مال دی د مال په ذریعہ باندې د دولت په ذریعہ باندې باندې ازمایش کیږي او بل حدیث پاک کې فرمایي چې فوالله للفقر اخشى عليك زما د په الله ذات باندې قسم وي ز پتا سو باندې د فقر او فقیر نه یریګم ولكن اخشى عليكم ان تبسطوا الدنيا كما بسط على من كان قبلكم لیکن په دې خبر باندې یریګم چې تاسو باندې دنیا فراخ کړی شي څنګه تاسو نه مخکینی خلکو باندې فراخ کړی شو فتنافسوها كما تنافسوها به تاسو د دنیا طالب جوړ شي څنګه چې هغه جوړ شو واهلككم كما اهلكتهم به د دنیا تاسو هلاک څنګه چې هغه لره هلاک کړو لہذا اسمان نا تاغوی د پاره حدیث پاک کې راځي قران کریم کې خو تفصیل نشته دی غوخه او روټي اسمان نه په دسترخوان کې بدوي تراکش او دوی ته شرایط دا کې خودل شو چې بس راشي خوراک کوي او بس سبا د پر ذخیره کوي ما او چونکه انسان حریص وي او سرنګي چې زموږ استاد د معاشري حالت دی چې هر کس دا کوشش کوي چې راتون کې لس دولس نسل پورې هغه د پر ذخیره اندوزي وکي او دا هغه ذخیره اندوزي د پر خپل موجوده ژوند هغه مونږ راتنګو د ژوند لطف او خوند او لذت نشو غشتي دا هرس د وجنه هغه هم حرس وکړو دغه نصارو حرس او سبا د پاره چې پټ پټ باندې ذخیره کول شروع کړه